بسم الله الرحمن الرحیم. سبق د هم ماده قیاس کا بیان. دا ماده قیاس سے کم مبحث ته دا د علم المنطق په مباحثو کې اهم ترین مبحث ته، خصوصا بیا د علوم شرعیه سره د ډیر زیات تعلق ته، د عقاید سره. یا ساته د نتیجې عدم انتاج وجه چې دا صحیح نتیجه نه ورکي، د دې دوه وجوهات دي. نمبر 1، یا بجی د قیاس په صورت کې څه خلل واقع شوی وي ځکه به نتیجه خراب راغلی، او یا به د قیاس په ماده کې څه خلل او نقصان راغلی وي نو ځکه به نتیجه خراب راغلی. مثال په تور باندې چې په صورت کې خلل راغلی، یو سړی ویل مرزا قادیانی نبی نتا اور ہر نبی سچا ہوتا ہے، اولنې صغرا دویمه کبرا فرض کا. نو اوس یو عام انسان به د دې قیاس نه دا نتیجه روباسي چې وای مرزا سچا نتا، حالان کې دا قیاس د سره درست دینا صحیح دینا. د قیاس د شرایطو کې دلته شرایط فقدان دي. شکل اول کې دا شرط دی چې صغرا به موجبه وي خامخه، او دلته خو صغرا ګوره سالبه ده. مرزا قادیانی نبی نتا دا خو سالبه ده. همدکه وجه ده چې د شرایطو د قیاس خیال اونه ساتل شي، ظاهری صورت د قیاس صحیح جوړ نشي د شرایطو مطابق، نو نتیجه به خراب راځي. ټیک شو. د کشان په ماده کې چې کله خلل وي، مثال په تور باندې کفارو با نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویل چې آپ ہم جیسے بشر ہیں، آپ ہم جیسے بشر ہیں، اور جو ہم جیسا بشر ہو رسول نہیں ہو سکتا. تو خو زمونږ پشان سړی یې، عام سړی یې، او څوک چې زمونږ پشان عام سړی وي هغه رسول نشي کېدی. دا به کافرانو ویل. تو سګورا دلته چې دا کومه صغرا ده، آپ ہم جیسے بشر ہیں، ګوره دا صادقه ده. بالکل نبی کریم صلی الله علیه وسلم بشر وو، خو لیکن په تمام انسانیت کې افضل، عام زمونږ پشان نه، په تمام انسانیت کې افضل ترین شخصیت نبی کریم صلی الله علیه وسلم، خو بشر وو. صحیح شو. نو دا ګورا صادقه ده. خدا دویمه قضیه اور جو هم جیسا بشر ہو رسول نہیں ہو سکتا، چې څوک بشر وي مطلب اگر رسول نشي کېدی، انسان چې وی رسول نشي کېدی. ګوره دا کاذب ده، ولی نشي کېدی؟ نو دلته په ماده کې جی خلل دی چې یو صادقه ده بل کاذبه ده، نو ظاهره خبره نتیجه به بیا کاذبه راځي. ټیک شو. همدکه وجه ده چې انبیاء علیهم السلام به د بشریت سره سره د نبوت رسالت دعوه کوله. معلومیږي دا چې بشر نبی وی کنه کېدی شي. د کشان بعضې ناسمه خلک دا یو قیاس جوړي د خپل غلط عقیدې ثابتولو دپاره، دسې وی محمد صلی الله علیه وسلم نبی ہے اور ہر نبی عالم الغیب ہوتا ہے. نبی علیہ السلام نبی دی او هر نبی عالم الغیب وی. ګوره قیاس یې جوړ کو. نو دا اولنی قیاس خو ټول منی متفق دی بده کې چې نبی علیہ السلام پیغمبر دی رسول دی. خدا دویم کاذب ده چې هر نبی عالم الغیب دا خبره دروغ ده. نو یو صادق شي بل کاذب شي، نو نتیجه به کاذب راځي. نو دا په ماده کې خلل په وجه باندې نتیجه صحیح نه راځي. نو دوی ثابتوي چې بس نبی علیہ السلام عالم الغیب دی. نو دلته اولنی صادقه دویمه کاذبه ده، دک وجه لته نتیجه غلطه رااله. علم الغیب دا صفت خاصه د رب ذوالجلال د باس، دا د نصوصونه ثابت ده. په هر حال نو یو د قیاس صورت وی، یو د قیاس ماده وی. د قیاس صورت دی ته وی چې د مقدماتو د ترتیب نه او د حد اوسط د صغرا کبرا د ترتیب ورکولو نه چې کم صورت نقش ذهن تراشي دغه ته هيئت صورت وی. اور دغه دی کې چې دا کم مقدمات دي صغرا اور کبرا، دا مقدمات دغه ته ویل کیږي ماده. دا اهم سیز دی د قیاس. نتیجه چې حاصلې کې د ماده نه جوړیږي، او بیا ماده به کله صحیح کیږي چې هغه له ترتیب ورکړي، یعنی صورت ولا جوړ کی.
یو د قیاس صورت دی، یو د قیاس ماده ده. اوس ماده به دا یقینیم کی دي شي، ځوانیم کی دي شي، چې یعنی ماده د کمی درجه وا، کو د یقینیاتو نه وا نو بیا بجی نتیجه هم یقینی راځي، کو د ظنیاتو نه وا نتیجه به هم ظنی راځي، او که د شکوک او شبهاتو قسم جملو نه جوړه وا نو نتیجه به هم شکوک او شبهاتو والا جمله راځي، او کو د وهمی او کاذبو جملو نه مقدمه جوړوي نو نتیجه به هم کاذبه راځي. نو نتیجی صحت دا د مقدمتین په صحت باندې موقوف دي. پوه شوې په لکه. اوس یاد ساته دا قیاس په اعتبار د مادې سره چې دې کې به ماده یقیني بوي او کو ظنی بوي، کاذب بوي، صادق بوي، په دغه اعتبار سره دا په 15 قسمه دي چې دغه 15 قسمونو ته وایي صناعات خمسه. څه شي؟ صناعات خمسه. باغې کې یو د قیاس برهانی، قیاس جدلی، قیاس خطابی، قیاس شعری، قیاس سفسطی. قیاس برهانی وایي چاته؟ دا هغه قیاس ته وایي چې د یقیني مقدماتو نه جوړ وي. یقیني مقدمات. اوس دغه یقیني مقدمات کو بدیهی وي او کو نظری وي، یعنی دلیل ته ضرورت لري او کو دلیل ته ضرورت نه لري، به هر حال خو چې د یقیني مقدماتو نه جوړ وي نو داسې قیاس ته بسوي یو قیاس برهانی. هلکه یقین وایي چاته؟ ځان پوه کا. یو جمله خبریه دا ستا په علم کې رااله، مثلا زید قائم، زید کڑا ہے، دا یو جمله خبریه ده، ما ویله زید کڑا ہے، ستا علم ته رااله. نو ستا علم ته چې دا جمله خبریه رااله، اوس کو دغه زید کڑا ہے، زید معنی د قیام حکم چې کم لګیدل دی، کو ستا د ذهن ته ورسره د مخالف جانب احتمال هم راغلی وي چې الکه زید خو دوول چې ولاړ دی، خو یاره کی دی شي چې ولاړ نه نیم بنیمای، یعنی 100 کې 50% دا ذهن دی چې ولاړ بوي او 50% دا ذهن وی چې ولاړ بنئ، نو دی قسم درجه ته ویل کېږي شک. صحیح شو؟ او کو چرتا یو جانب ته پکې خبره راجح شو، یاره ولاړ دی، یو 70% د دې طرف ته ذهن جوړ شو چې او ولاړ دی، یو 30% دې طرف ته چې ولاړ نه دی، نو دا 70% چې کم جانب لقوي دی دې ته ویل کېږي ظن، غالب ګمان، دې ته ظن وایي. او دا کم دا 30% چې ولاړ بنئ د ته ویل کېږي وهم. او کو چرتا د ادریدو مطابق مکمل یقین ویتا تا چې نه زید ولاړ دی 100 کې 100%، یا د زید د نه ادریدو تا ته یقین و چې ولاړ نه دی 100 کې 100% ماته پته ده، اوس دی مرحله ته یقین وي. وګوره قیاس برهانی کې دا شرط دی چې دا به د دک شان یقیني مقدماتو نه جوړ وي، کو دغه مقدمات بدیهی وي کو نظری وي، دې ته بسوي قیاس برهانی. لکه د دې مثال محمد صلی الله علیه وسلم، محمد رسول الله صغرا، وکل رسول الله واجب الاطاعت، هر د الله رسول دا واجب الاطاعت ته. نتیجه به سره راځي پس محمد صلی الله علیه وسلم واجب الاطاعت. نو دواړه مقدمات یقیني دي، نو دغه مقدماتو نه چې کوم نتیجه راځي دا به یقیني وي. پوه شوې په لکه دا